गनी कर दिया और लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। और जो भी आया है महफिल में सरकार की, दानतोल सरकार महफिल में जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई उसको दरबार की। कोई सिद्दीक उस्मान और फारूक हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया। कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। सदके जाऊं नियाजी में लजपाल के, हर गधा को सखी ने सखी कर दिया। उस दा पदेसो दगे की दा जमा यो पसंदीदा दा पकावाले के अंदर पनात के अंदर और दा अक्सर पर गाड़ी के सहार वक्ती के कला कला पनात के में पकावाले के द्वार को दा जमा जरा आवाज हो नुमावी चिजा वल्दा तासरा इज्जतमंद उता सफत चितेर इतवार पोरस बदलता ऐसे वाकयात शु चिदागे ने वो दो दरे और मख के द इतवार ने जियारत के जुमे या जियारत और पर सोशल मीडिया बांधे और पर मुख्तलिफो व्हाट्सएप चैनल बांधे खबर शुरू हुई कि बाचा खान मरकज की कम फैक्ट्स आर फैक्ट्स चैनल को लोशे दागे कि कम एग्जेक्टिव आगश्ती शेवरे डायरेक्टर आगायो कादियानी दे और दागा दा नूम दे और द प्लार और द निको दागो मुंगा आगे बांधे जमुंगा कि कम द पीके 65 और द नूर दासी ग्रुपुना कि कम जपके मा पागे को तूफान मचाओ शो और दासी तूफान मचाओ शो कि आगा वॉइसेस मा सर उस मौजूद कि जमुंग द खपले कि कम जमा सादिका पार्टी हुआ दवामी नेशनल पार्टी वर्करानो यो तूफान टोल नावल मचाओ करो कि दा सड़ी मालूम के दा सड़ी सोक दो चाबे टेलीफोन नंबर सदी चाबे द कोर चरते दे चाबे दा चार अवस्थे दे चाबे दा चा मशर करे दे पदे सिलसिला के मां एमल वली खान सर राबिता कोला दागा मोबाइल बांधो मां गता पर मोबाइल बांधे सो कॉल्स लाड़ा मोबाइल पावर ऑफ हो मां सर स्क्रीनशॉट्स मौजूद दी मां गता वॉइस मैसेजेस उकड़ो और वसरा वता मां टेक्स्ट मैसेज मोकड़ो कि दा मसला ढेर यो आम मसला जता सरा खबर कोल गवाड़म और मां सर खबरों का उमास तरह इस खबर करो नशो आड़ो राबितो नशो आगे न पस बिया मां बाचा खान मरकज के जागा कम यो सेक्रेटरी दे चा मेरा आलम नु मेरे चार सदे दे आगे सर हमारा राबितो को मां आगो इजम दी ग्रुप नु को मां इसका से ख्याल है ये रोई जमा पर सड़ी शक दे शिदा कादियानी दे को कंफर्म न दे नुमा बजाय द दे چې لکه زه یو بل پسې ځم ما ډایرکټ ځلان مومن ته ټلیفون وکړو ډایرکټ ما غته ټلیفون وکړو او ما غته وی اوس زما ته دا لپاره ما ته نه پدرس په ما وکم سړک را غورځيږي ما هغه ته دې لپاره ټلیفون وکړ ځلان سے ته یو 30 سکند ویډیو ورکا او تا غي کې دا وایا چې دا څومره په ما باندې الزامات لګي اصل لګي زه دا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین منما او دا ټول ما د مخ کې نه وی زه خو نه منم نو څنګه ما سوې ته وی تا ته پته نشته ما نه وی زه خو زما خو دغه لاین دی قادیانیم زما پلار زما نو مورتي چې زلان صاحب دا کار دی چې زه خو ما لپاره خدا ډیره لوی خبره تا وکړه خدا دا چې زه تاسو لا خو په دې زموږ پارټي ته باقی دا زما د هغه منځ چې خبرې دي الله گواهی ده نو تر دې نه استعفا ورکا ما ته زول استعفا ورکما زه خو امپلای ما او زول استعفا ورکم زه استعفا نه ورکوم او زه چې دې په خپل ځای ولاړم زه په خپل موقف ولاړم چې زه دغه ما قاضیانی ما او استعفا نه ورکم نو ما ورته چې خدرې ملاره دا چې که عمل خان ته لري کې نو بیا دا پارټي بم بچي د انتشار نو دا قاضیانیت لري خغنه ما ته چې بالکل دا خبره ځانه او کوم د تاسو سره مونږ کو دغه
نو وی چې بالکل ما دې لرې کي او زه دې ته تیار یم. ما چې څنګه هغه نه ټلیفون بند کو ډومبې ما امیر عالم ته وویل ما امیر بھائی هغه سره زما ډایرکټ خبر وشو ګواه هغه نه تپوس کول چې ستاسو ټول زم صافي پاتې شوی ستاسو به نمبر یې وی بالکل زما هغه شک تا په یقین کې تاسو خپله خبر شو مې په خپله خبر وشو او چې زه قادیاني ما ختم نبوت نه منم او بل ځای زه په خپل استفهام نه ورکوم که ما د رقیب ماته اعتراض نشته. هغه وی ښځه زم ولي باغ ته خبرې کوم او تا خبروم دې نه پس یې د روتو صاحب تاسو ټول پیژنئ چې د پارټۍ عام سړی دی او د دې صوبې وزیر اعلی پاتې زما ملګری دی باس مې مار سره ما هغه ته ټلیفون وکړو ما هغه ته چې حیدر خان دا سړی خو قادیاني وختو او دا خبرو شو دوباره ریپیټ کول زاغه ما د حیدر خان د خپلې چری کنزل نه دی اورېدل زه په قسم باندې په ګپ کې اما دې نو د سپه د پېټ دا خبره ډېره سپکه ده دا پېټ چوټ قادیاني دې موږ څه خو سره بغاړې ملاول چر دا غدي نو مورته دا چې په تندې نه لیکلو خو چې ته سړی خپل دغه تراولې په کاج تاسو تاسو دغه اصلک نسلک کوم معلومات سړیو کی کړي ما ته هغه دا خبرو کوي در خان تاسو تاسو کول شي پرس میډیا وې زه هغه سره خبره کوم تاسو جواب درکوم په دې کې ټایم تیرېدو ما زیګر د دې یو تحصیل صدر دی هغه ته ما ټلیفون کوم عمر خان سره ما خام کې کینی پاسي ډیر ما ورته چې یار دا خبره داسې مغه کیسه بیانو ریپورت کوم هغه وی چې زه روان یم یو دعا کوم سره ډیرو کې چرته بزور زمو عمر خان سره خبره کوم دا په لاین ملم او تا مخامخ تا سره خبره کوم مې زما خو سهار دا سره رابطه مې شنور سما چې شي نه کی هغه نه پس جی زمونږ د ضلع صدر شکیل بشیر خان د بشیر خان زوی ګواري تاسو ته پولیس هغه ته ما ټلیفون کوم ټول کیسه مو ته بیا وکړه چې تاسو مې کوم کا ما دې زړه په لار ور روانم ولي باخته او ان شاء الله خیر بشي او مونږ به ټول خبره بس را برابر کو ما ته چې ګوره خبره هغه ما ته چې زه خپل موقف نه نورسو کېږي صفانو دې مال دې که زه امپلای مو هغه امپلایر یو نوکر خپل یو باس اروح سرکاري نوکر کو نه نو هغه ما ته بس دا ان شاء الله مسله به حل شو زه مطمئن شوم ما په دې خپل ګروپونو کې میسج چلو او ما دا ونه چې چا سره ما خبرې شوې دي ا میسج ما سره ست په ریکارډ ما چې عزتمند ورونو د پی کې پیسو د مرګورو تاسو دغه مکوي خبره که خیر جوړیږي لګیا دي او خبره مورته شما بره لیول ته رسوله او ان شاء الله تعالی موږ له جواب راشي ما خامون چې ما خامون نه پس نن سبا په باندې شل میټر پاسه مونږ کېږي د سونی مې بجې ما هغه تحصیل صدر ته ټلیفون کو ناغه ماتي چې بس مونږ ناس خبره کو دا نه چې ما عمر خان نمبر بیا باندې ما غته کوي بس مونږ ناس خبره کو او خبر به ټیک شي باندې دینه پس زما کمیونیکیشن ما سلطان مونږ مو شو نه هم شو لسم شي صدا پاس لس یا ایگزیکټ لس بجې د عمر خان په انګریزي کې یو ټویټ رالو چې تاسو ټول به کتلی کني ما سره سکرین شاټ شته تاسو به تاسو لاړ شئ وګورئ په هغې کې دا لیکل چې مذهب دار چې خپل مذهب دی او مونږ په دې باندې بیلیف نه ساتو مونږ په دا بلا 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 ما چې هغه وکړه زه مانم تاسو چې یو ځل زه دغه خبرې بالکل رما مازغه الوزولي د زلان چې ما دوی چې ما دې باید زه ته چې ټویټ هغه وکړه وټساپ هغه وکړه ریکارډینګ به ما دې دا شي منم نه ته هغه زما مازغه والوتل او دویم ځل زما مازغه هغه والوتل چې ما د عمل خان دا ټویټ په انګریزي کې پړاو کړ او یو سات پس یو بل بیان رالو چې پاغي کې لاندې د پلار د کلندر مور شعرونه لیکل هغه کتل عمل خان د زونو دی واغ نمونه مو یو شعر وسره لاندې لیکل چې ام په سکرین شاټ نه اراده دوا نو چې دا دواراله تاسو ماته وایي چې زه ځان ته د پیغمبر رسول الله امتی وایم زه ځان ته ډیر ګناهګارم سیاکارم خطاکارم هر سیمه ځکه چې انسان یم زه فرشته نه څوک هم نشته فرشته په دې محفل کې څومره خلک ناست څوک هم دان چې ما چې زندګۍ کې ګناه بني کړیا ونه غلط کایا څه نو خو الله پاک نو زما او زه بیا ځان تر پیغمبر علیه السلام نو سی ویم دا زما دغه شجره لګېدل چې دیو دې په 500 روپۍ جوړ بل سړی جوړه کړ کنه دا د لیډران ځان له جوړه کی کنه زه بوله 15 لک روپۍ ورکم ځان له شجره جوړ کی پیغمبر علیه السلام ته ځو ځان کی د دې دا ذهني لیول دی هغه نه پس جی د لس بجو نه پس په میډیا طوفان رالو په سوشل میډیا او دې ته احساس وشو په 12 بجې باندې یو
ټویټ رالو او میسج رالو چې زاړو ځلان پیژنم نه. پکار دا دی چې ته دا ویلو چې دا ځلان ښکاره کړو دی معصوم شاه، ما نه پیژندو چې دی قادیاني دی، ما دی لرې کو، لہذا ما به هم دا ویلو چې تا دی لرې کو، نو ما دا دی بیا یې پیژن که. نو ده وویل چې زه دېاړو پیژنم نه. تاسو سره موجود دی هغه اخري هغه ده دا ونه ویل چې دا قادیاني دی، اوسه پورې دا ونه چې دا قادیاني دی، ده دا وویل چې دې زه پیژنم نه چې خلک وایي دا ما لرې کړ. نو ما وی چې اوس د پلونو لاندې دومره ولاړې مونږ په سیاست کې چې ته یو پارټۍ کې دغه پارټۍ مشر به مني، د هغه د پارټۍ ډسپلن به مني، د هغه د پارټۍ ښه بد باندې به خورې رالي، د هغه بعضې فیصلې سره به ستا اتفاق نه وي، خو ته به هغه فالو کې، ته به هر څه کې. خو لکه زما په خپل خیال باندې ما بار بار راوایم چې زما نه به زیات کمزور په ایمان، خو لکه د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې چې زه یم چې زه څه زما د اولاد څه چې زما راتلونکي اولاد هم په دې باندې قربان شه چې څوک په دې باندې دا وایي چې زه داسې کوم. نو ما بیا ویل چې اوس دا نه کېږي. هغې نه پس بیا چې څه کېدې حق کې وکړې بیا رابطې وشوې. ما سره ایمل خان په خپله خبرې وکړې. ما ایمل خان ته چې ایمل خان وایي چې ما خدا هغه کوم ما نه چې څنګه په کار و هغه شان تا نه دی کړی. په ډومبي انسټنس کې چې تا ته پته ولګي د سوال جواب وشو چې هغه ورسره په خپلې خبرې وکړي، زه به په چا غلط الزام لګوم. ا دې راپاسې سبا دې ووایي چې معصوم شاه دلته دې راشي ستاسو په مخ کې ځلان ووایي زما په نبوت باندې یقین دی او زه هغه یم، زه به چې څه سزا ماله تاسو راکوئ راکړئ او څه جرمانه راباندې کوئ، دلته دې راشي هغه دې ووایي ا دې قادیانیت پرېږدي. او که هغوی چې زه قادیاني نه یم ا دې دلته راشي د دې خلکو دې میډیا مخکې دې ووایي چې دا په ما باندې الزام لګولې، ما دا خبره نه ده کړې چې چور کی سزا څه جو کسی قاتل سے بھی بڑی کی سزا زاغې ته تیار. بس دا غز دا میدان. بیا چې په درې واړو دا په ټویټس کې وګورئ ډایرکټ کنډمنیشن نه کېږي، زما کنډمنیشن کېږي. پکار چې په ما خلاف درخواستونه ورکېدل دا د ضررمومن پکار خلاف پکار چې د ایمان تقاضا وه چې هر چا مونږ ته پته لرو دې سړي ښکاره کړ. نو په اف آی آر درخواستونه په ما پسې ځای په ځای شروع شو او دی وایي چې لکه دې نو چې زه یو داسې لارې ته راووتم چې ما دا یو نیم کال نه د پارټۍ لپاره کوم خدمات شروع کړي وو. تاسو ته پته ده 18,000 ووټه په آخري الیکشن کې دلته پی کې 65 کې اخیستې شوي دي سره پاسه. دریم نمبر عوامي نیشنل پارټي وه، په دویم نمبر جمعیت علماء اسلام او ډومبې پی ټي آی وه. او چې د جمعیت علماء اسلام او د این پي ووټونه را یو ځای کړي نو بیا هم 15,000 ووټه د پی ټي آی زیات وو. 18-19 چې یو ځای کې 36-37 هغه 43,000 ووټونه اخیستي. دا ټول تاسو ګواه، تاسو د ټول پی کې 65 پکې خلک ناست دي. او ما هغه ووټونو دپاره ما په دې یو نیم کال کې دا پریس ګواه دا میډیا ګواه ده چې ما به تقریبا 2-2.5 نه زیات شمولیتونه وکړه. 1.5 پورې دا ټرانسفارمرې، دا لارې، دا کوڅې، دا د تریانې او د اوبو دارس د خپل جیب په خپل وسایل په خپل د یار دوست په مدد باندې چې کوم مخلص یار دوست هغه ما سره سپورټ کولو، هغه کولو صرف زما ذاته پورې لګېدل. او هغه کم از کم 10-12 هزار خلک ما په یو نیم کال کې شامل کړ. 10-12 هزار ته واچ که شپږ زر مې شامل کړي نو 18 سره 25,000 ته ما ستاسو سټرنث ورسو چې زه دا 25,000 وټونه پرېږدم. دی وایي ته چې د بلې پارټۍ سره خبره کړې یا چا سره، نو زه دا 15,000 وټونه پرېږدم، زما په جیب کې پرو ټیکټ پرېږدم، زه د سنټرل ورکینګ کمیټۍ ممبر یم، زه د پروینشل کمیټۍ ممبر یم، زه د ټینک ټینک ممبر یم. په سیاست ور سړي صوبایي صدر او مرکزي صدر نه جوړېږي. دا هر څه پرېږدم او زه راځم نو زه به بیا بلې پارټۍ ته هغه به څومره وکړي. دا بلکل د دې لپاره نه دي، دا صرف د دې جنډې لپاره چې خبره مو لګوله. او کني نو د قیامت ورځ شته. ما ته یو زبرګ سړي دا خبره کړې وه چې یو خبره ووره چې د پیغمبر علیه السلام په نوم څوک په رښتیا ولاړي دا دنیا او آخرت یې مخه کېږي، او چې څوک ورسره په منافقت ولاړي نو په دې دنیا هم شرمېږي او په آخرت په شرمېدل یې شرمېدلي. دا ما ته یو ډېر زبرګ او یو ډېر نیک کس دا خبره کړې وه چې څوک د پیغمبر علیه السلام نوم خرڅوي نو په دې دنیا به هم شرمېږي او په آخرت کې هم شرمېږي، او چې څوک یې صحیح استعمالي نو په دې دنیا هم ولا الله عروج ورکوي او آخرت خو یې ګټلې او به د هغه. نو زه دا وایم چې مرګ مونږ ټول به مرو، په دې زموږ یقین دی. ډے آف ججمنټ په آخرت مو یقین دی، حوض کوثر هم یقین دی، او هغه لومبی امت
چې د پیغمبر علیه السلام سره به شاملېږي په جنت کې چې د هغې په آخري صف کې بالکل په کروڑو مسلمانانو کې په آخري صف کې ولاړ او پیغمبر علیه السلام سره داسې شاته وګوري چې لکه معصوم شاه پکې شته او که نه چې ویښته وي راځئ چې ورځو بس ما دپاره دا ډېره ده دا ستاسو دا ټولو ټیکټونه او دا ستاسو دا ووټونه او دا ستاسو د اقتدارونه او دا ستاسو دا وزیر اعلیتوب او دا ستاسو د وزیر اعظمتوب او دا ستاسو دا هر څه د دې نه قربان زما بچیم ته قربان زما اولاد هم ته قربان زما جال هم ته قربان که حلال دی او که حرام دی او که څه دی هر څه قربان ده دی زه 58 سال عمر به زما ودې سات جون مزبا ته 50 کال څومره جرم زما پاتې او اکټیو زه ډېره مې اکټیو جرم به زما څومره پاتې زه به دې نه پس به ما نه څه جوړېږي خو موږ د یو دغه سره را روانو د هغې یو نظریې او سوچ سره یو دغه سره روان خو چې کله خبره بیا د پیغمبر علیه السلام راشي نو بیا د پیغمبر علیه السلام نه د چا پلار نه د چا نیکه نه د چا د دې دنیا یو بادشاه یو دغه هېڅوک هم بره نه دي او هغه د دې ټول دا ټول دنیا د هغه نه مخه جوړه شوې عزتمندو کیسه را غونډومه زه نه او اوس جی ټیک ته یو ډېره خبره چې په ما پسې دي وي چې د انسان هغه دی چې هغه یو غلطي وکړي زه خپلو بچو ته هم دا وایم او کله خپل ضمیر کې پوه شي چې دا خبره ما غلط دا کار ما غلط وکړو نو په هغې ودرېدل ځکه دا شیطان کار دی شیطان ولې لاړو شیطان نه غټه فرشته نه وه د ابلیس نه خو صرف زد او انا باندې په زد او په انا باندې شیطان شو ګینې هغه د هغه چې تاج چې څومره زره کاله ده او خزانچي او څومره زره کاله ده او ده او ده د هغه نه په عبادت کې څوک زیات نو په مقرر فرشتو کې د هغه نوم خو صرف زد او انا کې راله او په زد او انا کې هغه شیطان ملعون شو الله پاک ما په غوسه نه چې کله لکه زه دا وایم چې خلک چې دا مخامخ ما ته وي نو کیدای شي ما به ورته لاس دې ته اچولی وي دا ولې د ختم نبوت کې د خلکو په چړو په دغه باندې ووال خو ځکه چې دا ولې یو قادر راپاسېد او یو ګورنر سره دغه خو هغه شي هغه وخت زه په خپل ځای کې په خپله کوټه کې یوازې ناست وم ځکه راغلی ما دا ویل چې نیشنلیان دا ټول دا دي دا یو جذباتي زما خبره وه زه بالکل په دې باندې بخښنه غواړم ځکه چې نیشنلیان صرف په عوامي نیشنل پارټۍ کې نه دي نیشنلیست خو یو سړی په جی وای کې نیشنلیست هغه دی چې خپل قوم یې خوښوي خپله ژبه یې خوښوي مونږ که په جی وای کې دی که په جماعت اسلامي دی که په پی ټي ایم کې دی که په پی ټي آی کې دی که په جی وای کې دی که هر یو پارټۍ کې دی ایون پنجابي هم قوم پرست دي که نه د خپل قوم سندي هم قوم پرست دی نو نیشنلیست وي دا سندي نیشنلیست دا پښتون نیشنلیست دی او دا چې کوم دی پنجابي نیشنلیست دی چې د خپل قوم هغه وي دا هزارې د هزاره نیشنلیست دی نو هغه شي باندې ما بالکل ما کوم ملګري دوه راله هغوی ته ما وویل زه هغې باندې د هغه خلکو بالکل زه هر قسم په دې کې دویمه رای نشته چې دا زمانه هم چېرې ده نو پکار خو د دې نه علاوه چې دا نور څه وو هغه ما تاسو ته بیان کړل عزتمندو حاضرینو او زما د پریس او میډیا ملګرو هم اوس زما د فیوچر خبره ده چې آیا زه به څه کوم مستقبل او هغه دا چې الله پاک ته څه منظور به کېږي د مرګ و ژوند زه چې کله د الیکشن ته د لکه ما وایي چې زه به د 2028 الیکشن کوم د ایم پي په ټیکټ باندې او ما هلې چې شروع کړي کې 2-3 کسان ډېر زیات ما ته بغض او کینه لرله او ما ته چې به کله ملو شو نو ما ورته یار کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک چاته پته لګي چې زه به یم یا به نیم جم دی به یم نه به م جم دیم یا به الیکشن کولی شم نه شم کولی نن همغه خبر وشوه نو دوه درېو ته خو ما سوال جواب ورولېږلو ما یې ورته وایم ما تاسو ته ما ویل چې ګوره مه کوئ بدنیتي راځئ چې په شریکه راکوو دا کار چا لیدلي دي چې زه به وکړم یا به جم دی 28 پورې یا به مړ یم یا به زه داسې حالات وي لکه نن چې دا حالات جوړ شو او یا به ته جم دی یا به هغه پورې چې ته ما سره بغض کینه ساتې نو نن ورته میدان کلو دی کوي خپل رباب د ټنګوي او خپل رباب به ټنګو او دی وي د پښتو کچکول به ګرځو زه به د پیغمبر علیه السلام د ملنګۍ دا کچکول رالم همغه شان خدمت به کوم ټرانسفارمر به کوم لاره کوڅه به کوم تار به کوم ترۍ به کوم
د اوبو کار به کوم، غم خالي به کوم، تاڼه تحصیل به کوم، د مظلوم دپاره، د ایس فروش دپاره نه، د قادیاني دپاره نه، د ډاکو دپاره نه، د ظالم دپاره نه، د ټوپکمار دپاره نه، د هغه بېوسه دپاره به کوم چې څوک یې تپوس نشي کولی. ما ته په ټلیفون کې زه به ولګم. هغه زمیندار چې چا له ما دا 2 کاله تریانې کړي دي لکونو روپو، بالکل دې دا نه وایي. اول پې سره جنډه ولاړه وه، اوس به په انشاءالله د ختم نبوت جنډه په دغه باندې ولاړې، خو کار به کېږي. اول به په ټرانسفارمر باندې زما د عمل ولي صاحب تصویر، اوس به په خاتم النبین دغه لګېدلي انشاءالله تعالی، د مسجد نبوي د شین ګمبد تصویر به پرې لګېدلي انشاءالله تعالی. زه پرې خپل نوم لیکم نه. اوس به انشاءالله په سپینه ټوپۍ باندې ټوپۍ به ورته په سروم، خو په هغه ټوپۍ به لیکمه چې ختم نبوت زنده باد. هغه قسم چې هر کار به درله کوم، زما شرط به دی چې د یو خان نواب ټوپۍ به نه په سره، صرف د خاتم النبي ټوپۍ چې را سره په سره. زه د نوکر یم، زه د لیډر نه یم، زه به د نوکر یم، خو دا ټوپۍ به را سره په سره، دا د لکار کوم، زما به دا شرط وي. او که د هرې پارټۍ وي، چې د هرې پارټۍ وي، خو چې ما سره دا ټوپۍ اچوي، نو زه به ورته یم چې زه ستا ملګری یم ورته را سره یم. اوس آخري خبره کوم جي، زما سبا نه هغه جلسه دی، نه جلوس دی، نه زه چاته کنځل کوم، نه هغې کې څه ویم. سبا مازدیګر 5:30 بجې په فاروق اعظم چوک کې چې کوم 400 کې چې کوم زموږ د بابو جان دي هغه دفتر شاته جومات دی، دغلته به زه 3:30 په کم 6 بجې د مازدیګر مونځ له درځم انشاءالله تعالی. اول ته به د مونځ نه پس هغه چوک ته روځم. که زه یوازې یم، که 10 یو، که 20 یو، که 30 شي، دلته نه به مونږ برسیانو له بابړې له یو له بل له په سرونه ګاډي بوتل. خو زه د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې دا کیسې میسې نه کوم. ځان زه به هلته ولاړ یم، زه به ګورم چې څومره خلک د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې راځي، څومره خلک ما سره د یو دنیایي کار دپاره تلل، او څومره خلک اوس ما سره د الله او د هغه د رسول په نوم باندې. زه به یک یوازې خپل ګاډي کې ډرایور نه به را سره ټوپک کي، نه به کوتک کي، نه به تمانچه. او نن نه پس دا اعلان هم کوم چې مخکې ماله د دې پولیس کس 2-3 راکړي وو په تېر الیکشن نه 3-4 پولیس والا، نن نه زه هغه ټول واپس کوم. زه به یک یوازې ګرځم، ځکه چې زه اوس ټارګټ صرف د قادیانیانو شم. او زه دا ویم چې د قادیانیانو د لاسه هغه شهادت دی چې هغه شهادت چې دی هغې پسې هر سړي 2 رکعته نفل کوي چې الله ما ته دا شهادت نصیب. نو دې نه پس چې کوم ما ته سرکاري پروټیکشن ملو شوی و، زه نن نه پس هغه هم واپس کوم. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. تاسو ټول کښېنئ. که د دې ملګرو څه داسې خبرې زه یو عرض کوم ډېر عاجزۍ سره چې نن دا د ختم نبوت پریس کانفرنس و، دې باندې تاسو څه داسې سوالونه دغه مه کوئ چې هغې نه لکه څه بدرنګي جوړ شي. که زندګي وي نو بیا به کینو، پوډکاسټ یې به هم کوو، انټرویوګانې به هم کوو، خبرې به هم کوو. سبا به بیا هلته راځو، بیا به هم دا چې کوم لګیا وي چې څوک وي په پیسو یې شجره جوړه کړې ده، څوک وي دا د ووټ دپاره کوي، څوک وي دا وکړه، څوک وي دا. ما خو چې په کومه ورځ دا کار کېدو په هغه سهار هم ما دا رولا کونسلر دلته ناست د قومي وطن پارټۍ نه د ترناف 2 ځله کونسلر شاته ناست دې په هغه سهار ما NP کې شامل کړی دی، او 11 کسان ما د PTI نه په دغه اتوار شامل کړي دي. نو چې زما بل طرف ته خیال ویتلو، نو په دغه ماښام دا کار کېږي. سهار رولا چې 2 ځله زه چې تحصیل ناظم دی کونسلر هغې نه پس 2005 کې منظور باچا سره دی کونسلر و تحصیل کونسلر و، نو دې به ما شاملو. دلته ما سره ټوپۍ په سره کړه، 11 کسان د PTI نور ما شامل کړي دي. نو که دا زما انټینشن خراب و، دا 1.5 کال به ما دومره انویسټمنټ کولو کرونو روپو. نو جی زه دا وایم چې نن زه صرف عاجزۍ سره تاسو نه هغه کوم. ما ته پته تاسو به پوره دغه راوړي او چېرې به دا وي خیر دی، بله ورځ به شي، بله ورځ به شي، بله ورځ به شي. نن صرف د پیغمبر علیه السلام په خاطر باندې تاسو نن ما سره دا ګزاره وکړئ.